خبره کړې ده موږ غواړو چې تدریجي بحالي وشي د اواز موږ باقاعده په صوبایي اسمبلۍ کې اوچت کړی هم دی بیا موږ انشاءالله اوچت کوو چې کله هم پروګرام وي د لوي زمری تاسو سره موږ څنګ په څنګ ولاړ یو دا د مسلم لیگ په تاریخ کې اولنی پروګرام دی چې باران وریږي د سټیج نه اعلان کیږي وایي موږ د باران په وجه پروګرام ملتوي کوو او بیا هم دا شنه منظرې راغلي او د روډ په منځ کې ولاړ دی دوی ملتوي کولو ته جوړ نه دي دا خبره د دې خبرې نشانه ښیي چې نن په دې ملک کې کم عذاب مسلط دی د دغه عذاب نه یوازې د مسلم لیگ منظري نه په دې خاوره چې کم وګړی پایي په دې خاوره چې کم انسان ګرځي اسپتال ته ځي سکول ته ځي خپلو بچو له د روټۍ بندوبست کوي هغه ټول خلک نن په تکلیف کې دی باوجود د دې چې نن دلته باران وریږي د سټیج نه موږ تاسو ته بار بار وایو او چکې ولګې هلته کښېنې سپي وساتې په محلو کې کښېنې او په هلیکاپټر کې وګرځې دا خو د قوم نمایندګي ده دا د نواز شریف صاحب نه د هغې اسحاق ډار صاحب نه د زرداري صاحب نه مولانا صاحب نه دې نه بغیر دا څوک کولی نه شي دا په کار دا ده چې کوم سیاسي وارثان دي کوم د دې ملک سیاسي خلک دی هغو ته دا سیاسي دا ملک پرېږدي چې په دې غریبانانو نه راحته شي دوی ته لږ سهولت میلاو شي آیا موږ نور څومره په خفتو کې ژوند تېروو تعلیم خو هغه ماشاءالله دې ځګې ته ورسوو چې ټول هغه هلکان یې دومره قابلان کړل چې اوس څوک ګاډو یو نمبر کم نه په 1100 کې 11 نمبر 1100 نمبر علي دا خو افلاطون هغه انشتاین ورته وي هغه هم نه دي اخیستی نو آیا دا د کوم ځای کې قابل هلک دی خو تعلیم هم تباه کړو او یا زموږ بل څوک تعلیم وزیر خو دی هغه ټول انپړ راغلي دي هغو څه پېژني چې لیکچرر څه ته وایي کالج څه ته وایي سکول څه ته وایي هغو نه سکول ته تللي دي نه چېرته کالج ویلی نه د سټوډنټ قدر ورسره شته نه د غریب قدر شته هغو خو د یو ځای نه راپاسولی تو دکان نه راپاسولی بل یې د منډۍ نه راپاسولی بل یې د میلې نه راپاسولی او هغه ته وایي چې راشه تو دې ملک مشري وکړه آیا زما وزیر اعلی دا تپوس وکړه چې ته لیکچرر پېژنې لیکچرر د څه دپاره یي په کالج کې لیکچرر څومره اهمیت دی دا سټوډنټ چې نن په چغو ځای ولیدی جاذب کالج سره خو هغه ظلم روان دی چې کله ولیدي چې ګیرې وړو دې نه یې نقشې ځای ته ورکړو د سواد سره چې کوم ظلم دې نه وزیر اعلی وکړو زما په خیال په دومره دور کې موږ هېڅ چا دا نه لیدلي چې وزیر اعلی د خپل کلي او هغه د سواد سره دښمني کوي او دښمني ولې کوي چې د خلکو د هغه دا پارټي او دا خلک یې بدي شي په دې وجه موږ ته پته ده چې دا دښمني په دې وجه کوي